السلام علیکم دوستانو، امید ده چې ښه به او روغ او جوړه به وي د ژوند په موضوع کې به دوستانو نن درته بیا یو طریقه ښیم. دا طریقه د مسنجر په باره کې ده. تاسو څنګه کولی شئ چې چاته دا پته ونه لګي چې آیا زما مسنجر آن دی، زه فیسبوک چلوم او زه یې نه چلوم. څنګه کولی شئ چې ما له څوک کال ونه کړي او زه په فیسبوک مطلب مسنجر کې مصروفه یم او چاته دا پته ونه لګي چې سړی آن دی او که آف دی. نو ډېره زبردسته طریقه ده. بعضې خلک داسې چې په موبایل باندې چې کوم دی لین دین ساتي او کاروبار پرې کوي، نو په دې کې شړک شي چې نیټ یې آن وي، نو بس بره نه مسافران او حساب کتاب له کارونه کوي، نو بس سړی ډېر تنګ شي، آخرکار چې خپل کار هم پرېږدي او ډیټا چې کوم دی هغه آف کړي. نو راځو نن تاسو د دې پرابلم نه خلاصو چې هغې سړي له به دا پته نه وي چې ته آن او که آف یې. نو د ویډیو شروع کېدو نه اول زما یو ریکویسټ دی، که تاسو اوس زموږ چینل سبسکرایب کړی نه نو پلیز سبسکرایب یې کړئ او که زموږ پیج تاسو فالو کړی نه نو فالو یې کړئ، ځکه چې په دې باندې تاسو نه هېڅ نه ځي. تاسو په خپل ګریوان کې سوچ وکړئ ایا که په دې باندې تاسو نه څه ځي نو اړو چې سبسکرایب یې نه کړي او اړو چې فالو یې نه کړي، او که څه نه ځي نو بس یو ټک دی ولورې کړي او زموږ په کار روان وي او تاسو له به دغه شان خوندورې او مزدارې ویډیوګانې چې کوم دي هغه ملاویږي. نو راځو ویډیو شروع کوو. نو موږ ځو مسنجر له. موږ چې کله مسنجر آن کړو نو دلته زموږ سره ډېر شي خلک دي، ګورو چې څوک آن دي. اوس دې کې ګورئ دقه نشان به تاسو ته ښکاري. دې سړی اوس ما سره دوکه فراډ نه شي کوی، زه به دې ته وایم چې ته آن یې. نو زه راځم دقه کار کوم. زه دلته به راشي بره نشان چې کله تاسو کلیک کړئ په طریقه زه تاسو پوهوم. دقه نشان چې کله تاسو کلیک کړئ نو په دې نشان کې به تاسو له آلرډي سیټینګ راوړئ. نو په دې سیټینګ کې به تاسو نور هم سیټینګونه ډېر دي. آیا که تاسو غواړئ چې مونږ خپل موډ چې کوم دی هغه داسې کړو چې زموږ نظر ته نقصان او مطلب چارج کم واخلي، نو هغه هم کولی شي. اوس زما کوم دی سفید شو، تاسو ته به ښکاري زما چې کوم مسنجر دی په دې ډول شو، روښانه شو. نو اوس زه ځم بېرته دله ختمومه دغه موډ، تیاره مو دله کړو. اوس دلته کې تاسو دغه موډ دی ایکټیوي سټیټس، مطلب ستا د ایکټیوي سټیټس چې کوم دی هغه اوس آن دی. نو دلته به راشي او د دې ځای نه به دغه سیسټم چې کوم دی دا به آف کړي، ټرن آف. اوس که تاسو ګورئ زما ډیټا چې کوم دی هغه آف دی، زما ډیټا چې کوم دی هغه آف دی. ما له چا کالم وکړو نو اوس ګورئ ما چې کوم دی هغه آف کړه. اوس به زه زما پته به دا چېرته نه لګي چې دا سړی چې کوم دی هغه آف دی او که آن دی. نو زه راځم انډایرکټلی بیا دقه وامه. په دې کې دغه سیسټم هم ډېر زبردست دی چې تاسو یې روښانه کوئ او که مطلب نه یې روښانه کوئ. د دې نه ایکټیوي سټیټس آن مې کړو. نو بس تاسو له دغه پرابلم چې کوم دی دا بس تاسو چې کوم دی هغه د دې پرابلم نه به تاسو خلاص شئ. نو په لوی لاس سپارم تر بله ویډیو پورې الله حافظ. که ویډیو مې خوښه شوي نو نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او لایک کمنټ ضرور وکړئ. والسلام.